أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم سورة البقرة رکوع نمبر 6 آیت نمبر 47 تا 50 دی بنی اسرائیلو کی یو دا عادتو چې حب جاه و پکې سرداری او مشری ډېره زیاته خوښوله. دویم پکې دا عادتو چې حب مال و پکې د مال سره ډېر زیات محبت او دا دوه خبرې شاته ذکر شي. اوس د دې حب جاه او د حب مال نه د بچ کېدو دپاره الله دوی ته دوه طریقې ورښودې واستعینوا بالصبر والصلاة چې تاسو مدد غواړئ د الله نه په صبر سره او په مانځه سره نو ستاسو حب جاه او حب مال دا به ختم شي. او د شاته رکوع کې یو څو نعمتونه چې دوی ته ورکړي شوي وو هغه ذکر شول. اوس ورپسې په دې رکوع کې مزید نور هغه لوی لوی نعمتونه چې دوی ته ورکړي شوي وو هغه ورته الله تعالی وریادوي او ترغیب ورکوي چې دغه نعمتونه چې ستاسو په پلار نیکه باندې شوي وو لکه داسې دا چې په تاسو باندې شوي وو نو دغه نعمتونو کم از کم شکریه ادا کې او د آخري زمانې دا پیغمبر ومنې په ده باندې او په دې قرآن باندې ایمان راوړئ. یا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیلو تاسو یاد کې نعمتی التي زما هغه نعمت انعمت علیکم چې ما درکړی تاسو ته هغه خاص لوی لوی نعمتونه چې الله تعالی دوی ته ورکړي لکه د تورات په شانتي عظیم الشان کتاب ورته الله تعالی ورکړو د حضرت موسی علیه السلام په شانتي لوی پیغمبر یې پکې پیدا کړلو دا لوی نعمتو وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما تاسو ته فضیلت درکړیو علی العالمین په تمام مخلوقاتو باندې. وی بنی اسرائیل په خپل زمانه کې چې کله وو نو الله تعالی دوی ته د دنیا په باقی تمام انسانانو او تمام مخلوقاتو باندې بهتروالی او فضیلت ورکړیو لکه اوس دې زمانه کې د دې امت محمدی فضیلت دی کنه قرآن کې الله ذکر کړی دی کنتم خیر امت اخرجت للناس دې امت الله تعالی بهترین ویل دی په دې زمانه کې نو د حضور پاک دا امت په تر قیامت پورې بهترین امت وي. دقسې بنی اسرائیل په خپل زمانه کې په خپل دور کې د دوی نه بهترین نور خلق د الله په نسبت باندې نو دا لوی فضیلت چې دوی ته ورکړی شوی د ټولې دنیا په تمام مخلوقاتو باندې الله تعالی دوی ته غوروالي بهتروالی او فضیلت والی ورکړی نو دغه فضیلت ورته الله تعالی وریادوي. واتقوا یوما او تاسو او یریږئ د هغه ورځې نه او د هغه ورځې د عذاب نه لا تجزي نفس چې په کار به را نشي هیڅ یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا ذره برابر د هغه قیامت دروازې او د آخرت دروازې د عذاب نه ویریږئ چې په دغه ورځ باندې به ګورې یو کس د بل چا په کار نه راځي څوک به هم د چا په کار باندې را نشي سیبه ولا يقبل منها شفاعت او د هیڅ یو نفس نه د هیڅ چا نه به شفاعت او سفارش قبول نه کړی شي. که څوک سفارشي راولي د ځان نه خلاصولو دپاره که نه نو سفارش پتی نه قبلیږي صاحب په سفارش خلاصېدل نشته دی
ولا يؤخذ منها عدل او وابنغستی شي د هیڅ یو نفس نه عدل سفیدیا که څوک په فدیه او په پیسو باندې ځان خلاصول غواړي نو د قیامت پر ورځ په آخرت کې د الله په دربار کې په پیسو باندې خلاصېدل نشته سیبا ولا هم ينصرون او نه به دغه نفس او د دې خلکو سره مدد وکړي شي. د دنیا کې دستور دا دی که نه چې یو څوک څه جرم وکړي او پولیس یې ونیسي تاڼې ته یې بوځي نو دې د تاڼې نه د خلاصېدو دپاره 4 قسمه طریقې اختیاروي. اول خداوي صاحب طریقه دا وي چې یو کس د هغه په ځای باندې ورشي او تاڼېدار ته وایي یاره تاڼېدار صاحب دا سړی پرېږدی او د ده په ځای به زه په دې جیل کې راننوځم نو د هغه خبره ومنلی شي یو ورځې دپاره 2 ورځې دپاره هغه سړی را پرېښودی شي چې کوم په جیل کې او د هغه په ځای باندې بل کس د هغه په ضمانت کې ونیولی شي. دا د خلاصي یو طریقه ده په دنیا کې. دویمه طریقه دا ده چې یو څوک په جیل کې گیر شي نو د هغه لاس رسي وزیر اعلی او وزیر اعظم او پلانکي او ډنګرې داسې غټ عهدې والا یو کس وي نو هغه ته سفارش وکړي نو هغه د هغه ځای نه ټلفونو کې تاڼېدار ته ایسي چو ته ډي اس پي ته وغیره نو په سفارش باندې دی راخلاص شي د جیل نه در آزادېدو. دویمه طریقه په دنیا کې سفارش دی. او دریمه طریقه دا ده صاحبه چې یو څوک جیل کې گیر شي نو پیسې ورکړي صاحبه بس په پیسو باندې راخلاص شي په پیسو باندې ځان خلاص کړي د جیل نه آزاد شي صاحبه. او څلورمه طریقه دا ده صاحبه چې یو څوک په جیل کې گیر شي نو د هغه دپاره ټول خلک سړکونو ته راوځي روډونه بند کړي په اسمبلی خال ورشي په اسلام آباد ورشي صاحبه نو حکومت مجبوره شي د خلکو نه نو سړی را پرېږدي. دا 4 طریقې دي په دنیا کې د جیل نه د خلاصېدو. اوس د الله په دربار کې په دې 4 طریقو کې یوه طریقه هم په کار نه راځي صاحبه. لکه یو سړی دی د مسلمان مثال والا د منځونه پرېښودي دي او په منځونو باندې هلته راونیولی شو د آخرت کې د قیامت پر ورځ باندې الله راونیسي. اوس دې د دغه منځونو د سزا چې به دته کومه ورکولی کېږي دې ځان نشي خلاصولی نه په پیسو باندې چې یاره یا الله بس پیسې به درکړم وخله پیسې هلته شته دي نو پیسې خو به دلته پاتې شي نه د ده څوک سفارش کولی شي صاحبه چې څوک راشي او الله ته وایي چې یا الله د دا منځونه نه دي کړي خیر دی د دې په ځای ما سره یو څو منځونه زیاتي دي زما دا واله د ده دا کار پې برابر کړي نه یو څوک د بل چا سفارش هم نشي کولی او نه یو څوک د بل چا دپاره چې کوم دی هغه خپل نیک اعمال هم نشي ورکولی. یو چا روژې نه دي نیولې او روژې یې پاتې دي صاحبه او بل څوک راشي چې یا الله د ده د دې روژو په ځای به زه خپلې درکړم نه دا الله تعالی فرمایي چې دا هلته په کار نه راځي. یو دا معنا ده. یو دا معنا ده چې د کافر دپاره به په دې 4 طریقو کې هیڅ یو طریقه په کار نه راځي. د کافران چې کافران الله تعالی راونیسي او د جهنم فیصله پې وشي نو نه به د دوی په ځای باندې بل څوک داسې وي چې هغې به راشي او الله ته به یا الله بس دې جنت ته ولېږه د ده په ځای به زه دوزخ ته لاړ شم نه هلته دا کار نشي کېدی بدل نشي راتلی. او د ده دپاره څوک سفارشي به هم نه وي چې د ده دپاره څوک پیغمبر به هم وله سفارش نه وي. د کافرانو په حق کې سفارش نشته او نه دې په مال باندې ځان خلاصولی شي څه فدیه چې دې فدیه ورکړي چې الله بس ما جهنم نه مې خلاص که او دا دونه فدیه به راکړم او نه به د ده دپاره څوک داسې وي چې ټول به راوځي او جنجال به جوړ کړي د الله په دربار کې چې بس د چا زور چلیږي نو جنجال به هلته خو به د نفسي عالم وي صاحبه. نو دې 4 طریقو کې یو طریقه نو الله تعالی دې بني اسرائیلو ته وایي چې د آخرت او د قیامت دروازې د هغه سختي نه او د هغه عذاب نه ویریږي چې په هغه ورځ باندې به هیڅوک د بل چا په کار نه راځي نه به د چا سفارش کې څوک د چا لپاره سفارش کولی شي دې نه مراد کافران دي نه به څوک فدیه او نه به د چا څوک مدد کولی شي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ په دې آیت کې الله تعالی دوی ته یو بل نعمت ور یادوي. دا فرعون چې و په دې مصر کې دی بادشاه او د خپلې زمانې او د 4.5 کالو نه زیات حکومت کړی دی په مصر باندې. دا بني اسرائیل د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد دی. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو او دوی په کنعان کې په شام کې په کنعان کې آبادو په کنعان کې
یوسف علیه السلام کوی ته وغورځېدو، بیا مصر ته لاړو، د مصر د شاهي دربار کې بیا خرڅ شو، اول ته بیا رالوی شو. یو وخت داسې راغی چې الله تعالی د مصر بادشاهت حضرت یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام زوی له ورکړلو. تفصیلي قصې به بیا راشي سیبه. یعقوب علیه السلام بیا د سترګو نظر تلیو، حضرت یوسف علیه السلام ورپسې خپل کمیس ولیږو، هغه کمیس هغوی په خپل سترګو راخ کو، نظر الله روخ کو. یوسف علیه السلام دعوت ورکو چې بابا دلته مصر ته راځي سره د بچو. نو یعقوب علیه السلام سره د خپل بال بچو د قبیلې 72 کسان د کنعان نه مصر ته په کډه منتقل شوي دي. کنعان یې پرېښود او مصر ته یې کډه یوړه. نو دا بني اسرائیل بیا یوسف علیه السلام خو باچو کنه، نو بیا الته دی 72 کسان چې د یعقوب علیه السلام بال بچو د سردارانو د شاهانو زندگی تیروله. نو بیا په مصر باندې دوی بادشاهت کړی دی، ډیره موده پکې مینس کې تیره شوې ده، زرګونه تقریبا 4.5 زره پکې مینس کې تیر شوي دي. او دوی 72 کسان راغلي دلته، او بیا په دې وخت تیرېدو کې د دوی نه بادشاهت او شاهي هغه زندگی ته نه لاړله او نور خلک بادشاهان راغلل. په هغې کې بیا یو فرعون نومي بادشاه راغی چې دا ټول بني اسرائیل یې غلامان کړل، د دوی ښځې یې وینځې کړلې او سړي یې غلامان کړل، او دوی سره به ظلمون سخت ظلمونه به کول سوه. دومره سخت ظلمونه مخکې به راشي انسان ورته حیرانه شي چې دومره د انسانیت نه وتي ظلمونه. وی دا یو لاس به ولا داسې به دې شاته بوتلو، داسې به ولا وتړو، او دا بل به داسې، او یو من ګټه به راواغېسته دا به ولا په دې لاسونو پسې شاته وتړله، او دا به د سار نه ماښامه پورې دوی ګرځوله سیبه، او د سار نه ماښامه پورې به پې دا غرونه راکنول. نو که چا به لږ غونتې که ټت پت کول بس دقه به سزا وه. او سختې سزاګانې په دې تاریخ کې او په دې کتابونو کې لیکلي شوي دي سیبه د بني اسرائیلو. فرعون یو ورځ خوب یې ولیدو چې دی په خپل دربار کې وده دي، او دا بني اسرائیل داسې د دې فرعونیانو د آبادۍ نه داسې سیټ ته په خیمو کې آبادو، چې د دې بني اسرائیلو د دې خیمو نه داسې د اور یو شغله لکه د نور په شکل باندې راوچته شوه، او نیغه راغله او د فرعون په دې دربار را پرېوته، او د ده دا شاهي محل یې غونډ وسوځو. نو دی ډېر زیات ویرېدو دا فرعون او را پاسېدو. نو د هغه زمانې هغه نجومیان، هغه د خوب تعبیرونه چې به ویستل هغې راوستل، نو هغې کې وله چا تعبیر ورکو، وی دی بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کیږي او د هغې د لاسه به ستا تخت او تاج دا به ختمیږي، سرکار به دې ختمیږي، حکومت او بادشاهت به دې ختمیږي. نو در زر خپل مشیران او وزیران راوستل، یا لکه دا څه غم را پېښېدونکي دي، دې نه به ځان اوس څنګه خلاصو. د مخکې نه مشورې شروع کړې، نو خپلو وزیرانو وله مشوره ورکړه، وي داسې چلو که چې د بني اسرائیلو کې چې دا کم ژوندي دي دا خو هسې زمونږ غلامان دي که نه، او چې دا نور پیدا کېږي په دوی چاړه راکاږه. دی علالوه ماشومان چې هلکان پیدا کېږي هغه علالوه جمدي هم پرېږده مړه کوی، او چې کومې جنکۍ پیدا کېږي هغه جمدی پرېږده، هغه به زمونږ خدمتونه کوي. نو فرعون له خلکو مشوره ورکړله او هغه دا مشوره ومنل. نو هغه ماشومان د بني اسرائیلو ماشومان علالول، وی په یو کال یې 75,000 ماشومان ذبحه کړي دي په یو کال. نو چې یو څو کال یې داسې د بني اسرائیلو ماشومان علال کړل، نو هغه د مشران چې کوم هغه خو مړه کېدل، بوډاګان کېدل به مړه کېدل به، او ماشومان د علالول. نو بیا به پسې دا وزیران او مشران راغلل چې یا لکه ګلخانه دا بوډاګان خو بني اسرائیل مړه کېږي او دا ماشومان ته وژني، نو خدا چې کله 20 کاله تیر شو زمونږ دا خدمتونه او بیا څوک کوي؟ نو وی څوک هم خو تاسو راته وی چې علالوئ، نو تاسو مشوره را کړې وه، نو ورته وی داسې چلو که چې اوس څوک هم وی داسې چلو که چې یو کال ماشومان علالوه او یو کال یې پرېږده، نو یو کال به پاتې کېږي، نو دوی به په تعداد کې کم وي، زمونږ په قابو کې به وي، زیاتېږي به نه، د مټ د لاندې به او بل چې کم دي د هغه چې کوم مصیبت را روان دي د هغې نه به هم خلاص شي. نو بیا یو کال ماشومان علالول او یو کال به یې پرېښودل. نو په کم کال باندې چې ماشومان نه علالول، په هغه کال باندې د موسی علیه السلام په کور کې د موسی علیه السلام مشرور حضرت هارون علیه السلام پیدا شو. وی دا د موسی علیه السلام نه 6 کاله مشرور یو، او چې په کم کال یې ماشومان علالول په هغه کال باندې الله حضرت موسی علیه السلام پیدا کو. او بیا تفصیلی واقعه براشي، مور په صندوق کې بند کو، دریای نیل کې وغورځو، هغه د فرعون محل ته لاړو، بیا هلته د فرعون په کور کې الله تعالی رالوی کړل.
نو بیا الله تعالی موسی علیه السلام ته پیغمبري ورکړله، نبوت یې ورکړلو. او چې کله هغې ته نبوت ورکړی شو او د جادوګرو سره مقابله وشو او جادوګرو هم په ایمان راوړو، بني اسرائیل هم په ایمان راوړو، نو فرعون بیا دا بني اسرائیل وجل شروع کړل چې دا خو هغه اوس خو د دوی نه خلاصي نشته، زما مقابلې ته ودرېږي. او دوی کې موسی غوندې کې پیغمبر راغی چې الله ولا معجزې ورکړي. نو بیا موسی علیه السلام ځان سره د بني اسرائیل واغېستل. وی دغه وخت کې د دوی تعداد 6,10,000 ته رسېدلی و. 6,00,000 راغلی او بیا 6,10,000 په دغه وخت کې. نو موسی علیه السلام دا ټول ځان سره کړل او د مصر نه ووتل شپه په شپه. او د شاته نه چې فرعون خبر شو نو د هغوی لښکر ورپسې را روان شو، فرعون سره د لښکره. نو دریای نیل ته چې ورسېدل دغه دریاب ته، نو شاته د فرعون لښکر راغی او مخې ته دریاب و. نو د موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام ته وی د الله محبوبه پیغمبره شاته فرعون دی او مخې ته دریاب دی، څه به کوو؟ نو موسی علیه السلام ډېر په اطمینان سره جواب ورکو، ان معي ربي، بېشکه زما رب ما سره دی، ما ته به لار وښي. الله وایي موږ ورته وحي وکړه چې خپله امسا باندې دا دریا ووښه. نو حضرت موسی علیه السلام په هغه خپله کونټۍ باندې هغه دریاب له ګزار ورکو او دریاب کې د یو سر نه بل سره پورې اوبه نیمې یو خوا شي او نیمې بل خوا په ځای ودرېدې او وچه کړه لار پکې جوړه شوه. وی 12 ګزار یې ورکړل او 12 لارې پکې جوړې شوې، ځکه بني اسرائیل 12 قبیلې وي د موسی علیه السلام سره د مصر نه راوتې وي. نو موسی علیه السلام هم په دغه لارو باندې تیر وتو او هغه بني اسرائیل هم ورسره تیر وتل. او فرعون د شاته نه چې د دریاب منځ له راورسېدو سره د هغه خپل لښکره، نو الله اوبو ته حکم وکړو، اوبه پې واپس روانې شوې. فرعون سره د خپل لښکره په هغه دریاب کې الله تعالی غرق کړلو او ډوب یې کړلو. نو دې ځای کې دې آیت کې الله تعالی د فرعون دغه ظلمونه دوی ته ور یادوي او بیا د دوی نه د فرعون نه دغه نجات دوی ته ور یادوي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، او یاد کې هغه وخت چې په کوم وخت کې تاسو ته مونږه نجات درکړلو، خلاصیم درکړلو، من آل فرعون، د فرعونیانو نه، یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب، سخت عذابونه، سخت سزاګانې به دله درکولې، په خپل ژوند یې تنګ کړی وی، داسې سخت ظلمونه به سره کول. او څه یذبحون ابناءکم چې علالول به ستاسو زامن، ویستحیون نساءکم او ژوندی به پرېښودې ستاسو لوڼه، وفي ذلکم او ستاسو په دې عمل کې بلاء. د دې بلاء لفظ دې معنی دی یاد ساته. یو معنی دا نعمت، چې نعمت والا معنی مراد واخلی نو بیا با د فرعونیانو نه د نجات طرف ته پدې کې اشاره وي. وفي ذلکم او ستاسو په دې نجات کې بلاء ډیر لوی نعمتو من ربکم، ستاسو د رب د طرف نه. بلاء عظیم، دا عظیم صفت د بلاء لپاره، بلاء عظیم من ربکم. نو یو معنی دا نعمت، دویمه معنی دا مصیبت. دا فرعون چې کوم دوی ته سختي او ظلمونه وسره کول، په دې کې د دوی لپاره ډیر لوی مصیبت او غم پروت اوسېبه. وفي ذلکم او ستاسو په دغه تکلیفونو کې چې د فرعون د طرف نه تاسو ته رسېدل، بلاء عظیم، ډیر لوی مصیبت من ربکم، ستاسو د رب د طرف نه. او درېمه معنی دا ده چې امتنا د فرعون د ظلمونه مراد واغستی شي او امتنا د فرعون د ظلمونو نه د اخلاصي مراد واغستی شي. نو بیا به معنوي امتحان، چې په دې کې ستاسو لپاره ډېر لوی امتحانو، یو خوا ظلمونه او بل خوا بیا د هغه نه خلاصي. نو دا ډېر لوی امتحانو چې ظلمونه در باندې کول نو صبر پکارو او چې خلاصي یې درکو نو بیا شکر پکارو، دا لوی امتحانو. وفي ذلکم او ستاسو په دغه ظلمونو زغملو کې د فرعون د طرف نه تکلیفونو رسیدو کې او د فرعون نه بیا په نجات ملاویدو کې بلاء عظیم، ډیر لوی امتحان او ازمایشو من ربکم، ستاسو د رب د طرف نه. وإذ فرقنا او یاد کې هغه وخت چې مونږه وشلولو بکم پتا سبحانه البحر دریاب، یعنی ستاسو د پارم دریاب وشلو او به یو خواول خواشي او تاسو ته پکې لار ملو شو. فانجیناکم نو مونږ تاسو ته نجات راکړلو. الله وایي چې تاسو مونږ د فرعونیانو نم بچ کړلې او د دریاب د اوبو نم بچ شوې، لو نه شوې، صحیح سلامت هغه طرف ته ووتلې. واغرقنا آل فرعون او مونږ غرق کړل فرعونیان.
فرعونیان تباشل په هغه اوبو کې لو شول سره د فرعون وانتم تنظرون او حال دا و چې تاسو لیدل په خپل سترګو لیدل چې فرعون هم ډوبېدو او د هغه لښکر هم ډوبېدو خو دوی دومره ظلمونه سکلي وو که نه او دومره بوزدله شوي وو دومره یریدل چې فرعون یې په خپلو سترګو ولیدو چې ډوب شو بیا هم یقین نه راتلو چې هغه مړ دی که نه دی مړ نو موسی علیه السلام ته یې وی چې موږ مخکې نه ځو هسې نه چې مخکې لاړ شو په بل طرف را باندې راونځي راپسې نو موسی علیه السلام الله ته عرض وکړو الله تعالی اوبو ته حکم وکړو د فرعون دا وجود او د لاش بار روله د بار روله چې دوی یې په دې خپلو سترګو ویني نو بل ځای کې به تفصیل کې سوره یونس کې راشي فالیوم ننجیک ببدنک نن ورځې مونږ ستا دې بدن ته عارضي نجات ورکو د اوبو نه م رابار کوو چې دا نو اوبو د هغه بدن بار راویشتلو او بیا بني اسرائیلو په خپلو سترګو ویلیدو چې حرکت مرکت نه کوي خوځي را خوځي نه او بس مړ دی ختم دی نو بیا یقین پیدا شو نو بیا موسی علیه السلام سره مخکې تللی دی او مخکې سفر شوی دی یا بني اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیلو یاد کې تاسو نعمتي التي زما هغه نعمت انعمت علیکم چې ما کړیو په تاسو باندې انعمت علیکم چې ما درکړیو تاسو ته وانی فضلتکم او ما تاسو ته فضیلت درکړیو علی العالمین په تمام مخلوقات باندې د خپل زمانی علی العالمین په تمام جهان والو باندې ستاسو د زمانی واتقوا یوما او تاسو اویریږئ د هغه ورځې د عذاب نه لا تجزي نفس چې په کار به رانشي هیڅ یو نفس بدله به ورنکړي هیڅ یو نفس عن نفس د بل نفس دپاره عن نفس د بل نفس نه شیئا څه څیز هم ذره برابر به هم په کار رانشي ذره برابر به هم بدله ورنکړي ولا يقبل منها او نبشي قبل ولد هيس او نفسنا شفاعة سفارش ولا يؤخذ منها او نبشي اغيستل دغه نفسنا عدل سفيديا ولا هم ينصرون او نبشي ددوي مدد کولی هیڅوک به ددوی مدد نشي کولی یعنی ددوی به مدد نشي کړی دی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او یاد کې هغه وخت نجیناکم چې مونږ نجات درکو تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب سخت عذابنا بد عذابنا یذبحون ابناءکم چې علالول به بچی دستاسو زامن دستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندې به پرې ښودي لوریان ستاسو وفي ذلکم او په دغه تکلیفونو د ستاسو کې وفي ذلکم او په دغه نجات د ستاسو کې بلاء امتحان و من ربکم د طرفه د رب د ستاسو عظیم ډیر لوی وَإِذْ فَرَقْنَا او یاد کې هغه وخت چې مونږه اوشلولو بكم ستاسو د پاره البحر دریاب چې کله مونږه په تاسو باندې دریاب اوشلولو فانجیناکم نو بس مونږه نجات درکړو تاسو ته واغرقنا آل فرعون او غرقل مونږه فرعونیان وانتم تنظرون او حال داو چې لیدل تاسو قتل تاسو په خپل سترګو باندې سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.